الګ غټ شوی ری او دلته د موبایل ضرورت دی او غټ موبایل ول راولي غټ موبایل ور راوليږي نو دا ماشوم بیا په دنیا کې چکر لګي د ناس په کور کې دی خدای ګوره چکر په ټوټل دنیا کې لګي ټول دنیا دی ګوري او د غیر خو کار داره چې دا فحاشي او دا عریانی دی موبایل تراواچي چې زمان نوجوان مسلمان په هغه باندې کمزورې کی د هغه بیړه په دې باندې غرق کی وسته د خپل ماشوم نه څه خبرې چې دا ماشوم دا موبایل په کومې طریقې سره استعمالوي د کمره جدا ده د بستر جدا ده د سر پټ کې او موبایل کولاو کې د سګوري دنه د په کم ځای کې چکر لګي د فکر او سوچ کم ځای کې دی هم دغه وجه ده زمونږ دا خاندانونه ولې تباہ او برباد زمونږ خېخې کورنۍ ولې بې عزته شوې ولې د هغه صادر هغه اوچت شو د هغه هغه عزت او هغه قوت ولې ختم شو د دې وجه نه ختم شو چې مونږ په خپل کور کې په خپل زنانو او په خپل کشرانو باندې ګوره فوکس نه دی کړی مونږ په هغه باندې چک نه دی ساتلی حدیث مبارک کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي اذا فاتك الحیا فاصنع ما شئت کله چې ستانه حیا لاړه نو بیا چې ستا زړه څه غواړي بس هغه کوه نو حیا داسې یو څیز دی چې دا د ایمان حصه ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې ارشاد وفرمایا الایمان بضع و سبعون شعبه ایمان د څه د پاسه او یا حصې دي او په هغې کې یو حصه هغه حیا ده والحیاء شعبة من الایمان محدثین فرمایي په دې شعبتون کې چې دا کم تنوین دی دا د تعظیم د پاره دی مطلب څه دی مطلب دا دی چې دا حیا د ایمان یو لویه حصه ده یو عظیمه حصه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په ایمان مختلف قسمه حصې جوړې کړي دي یعنی یو کور دی نو په هغې کې پلار اوسېږي خپلو بچو ته کارونه حواله کړي کور یو دی خو کارونه پکې ډېري یو زوی ته وایي ته به د بهر غم خادي کې بل ته وایي ته به د بازار نه سبزي راوړې خوراک راشن به راوړې بل ته وایي ته به د دې پلانکي خدمت کې ته به د کور خیال ساتي نو یو کوري خو مختلف قسمه کارونه په هغې کور کې تقسیم دقسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان یو دی خو د هغې مختلف قسمه حصې جوړې کړې او په هغې کې د حیا پکې دا یوه لویه حصه ده نو د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه الحیاء من الایمان یا په یو روایت کې راځي الحیاء شعبة من الایمان دا حیا د ایمان یو شعبه ده یو حصه ده نن صرف په دې حیا باندې زه تاسو ته لږ بحث کول غواړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیا ته څومره لوړ مقام ورکړی دی بزرګان فرمایي چې کله انسان ته الله سبحانه وتعالی د خیر اراده وکړي نو حیا ورته ورکړي او چې کله د یو انسان د پاره الله سبحانه وتعالی د شر فیصله وکړي نو د هغه نه حیا واخلي دا دنیا کې هم دا سړی بیا په ضلالت باندې ژوند تیری او په بیهودګۍ باندې ژوند تیری په بې پردګۍ باندې ژوند تیری د ده په زړه کې چې کوم حیایي کوم تمیزي کوم شرمي هغه د نه ختم شي نو د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل روایت کې ارشاد وفرمایه چې ایمان او حیا دا دواړه یو ځای څیزونه دي چې کله درنه حیا لاړه نو ستانه ایمان لاړ او چې کله ایمان در پکې نو موجود نو حیا نه هم تللی ده په حقیقت کې چې د حیا کم خلق دشمنان دي د عزت او د عفت کم خلق دشمنان دي
هغه ګوره د ایمان دشمنان دي، هغه د مسلمان دشمنان دي. قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. چې کوم خلق په دنیا کې په مؤمنانو کې بے حیايي خوري، بهودگی خوري، فحش کارونه خوري، فحش خبره خوخي او هغه بیا خوري، نو الله سبحانه وتعالى د خلق متعلق فیصله سکړي ده لهم عذاب الیم فی الدنيا والاخره. د دغه خلقو د پاره په دنیا کې دردناک عذاب ده او په آخرت کې ورلهم دردناک عذاب. دا آیت دا خو د خاص موقع په مناسبت سره نازل شوی دی، خو که سوچ او فکر وکي په دې دور کې نو حقیقت دا دی دا آیت په هر یو حالت باندې فټ راځي. نن د دنیا معاشره مونږ وګورو کنه، اندازه ولګوي په دنیا کې که د شهرت لپاره څوک استعمالیږي نو هغه به زنانه استعمالوي، بې حیایي به استعمالوي. چې اخبار کولاو کې نو لول نظر به ستا په زنانه باندې لګي، که چېرته کتاب کولاو کې نو په کتاب کې به هم اول نظر ستا په زنانه باندې لګي، که چېرته ټي وي ته ګوري، موبایل ته ګوري نو اول نظر به ستا په زنانه باندې لګي. ستا هر یو کار دا اوس چې کوم دی نو زنانه ته حواله شي، او هغه زنانه داسې چې انسان حیران شي چې دا تصور به هم لا چا کړی چې داسې دور به راځي زنانه به چې کوم دی نو هغه بربنډې ښکارېږي. نن تاسو اندازه ولګوئ په دې موبایل باندې یو یلغار روان دی، واړه ماشومان به دومره ماشومان به او هغه به موبایل پیدا کړي او ټیک ټاک آی ډي به ځان له جوړه کړي او د پردو زنانو تصویران به شیر کوي، غانې بجانې بې حیایي به خورئ، فحش ویډیوګانې به خورئ. تاسو څه خیال دی چې یو ماشوم ته موبایل میلاو شو نو دا ماشوم به چرته کې په دې کې تلاوت وګوري، په دې کې به چرته نعت وګوري، په دې کې نعت نه ګوري، په دې کې دقه غلط څیزونه به دی ګوري. موږ د ماشومانو سره ژوند دی، موږ ته یې پته ده، دی په خپل ښه نه پوهېږي، دی په خپل بد نه پوهېږي. دا جال دی، دا خور شوی دی د مسلمانانو د کمزوري کولو دپاره، د مسلمانانو د پستۍ دپاره، د مسلمانانو د زوال دپاره دا کار روان شوی دی. انسان حیران شي، حیران دنیا کم ځای ته ورسېده او زما دغه نوجوان اوس هم موبایل ته ناست دی او دا فلمونه ګوري، دا ګانې بجانې ګوري او دا داسې ویډیوګانې ګوري چې چېرته تصور یې ما ورته نشو کولی. حدیث مبارک کې خو راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله درنه حیا لاړه داسې شوه لکه چې ایمان درنه لاړ، ایمان درنه لاړ. اذا فاتك الحیا فاصنع ما شئت، کله چې ستانه حیا لاړه، ستا په سترګو کې چې کومه حیا موجود وه هغه لاړه ووته، ستا خپله مرضي ده چې څه کې کوه. تو په هر کار باندې جړ ورځي، په هر کار باندې به دباو ورځي چې مړه دا خو دومره څه معامله نه ده. پخوانه زمانه کې به په کلي کې چېرته یو کس نیمو او هغه به ته یره ویدی لوپر دی او د ده سره خواته کېږئ مه، خلکو به ورسره بچي خپل نه پرېښوده، ویدی سوات ته ځي، دی پلانکي ځای ته ځي، سینما ته ځي او هلته کې فلمونه ګوري. دا قصه به وه په کلي کې به چېرته یو کس او مشهور به څوک به ورسره چا به ورسره لین دین نه کاو، څوک به یې خواته نه راتله، څوک به ورسره کېناسته نه، که څوک به ورسره کېناسته خلکو به هغو ته هم بد کتل. اوس د هر یو هلک سره، د هر یو نوجوان سره، د مشر سره، د هر یو ځوان سره او د هر یوې جینۍ سره
هغه سره په خپل جیب کې سینما پرته ده دا ټوټل دنیا ور سره پرته ده چې څه غواړي هغه چې کوم دی نو ځان ته کولاوي او بس ګوري پابندي نشته ده پلار تپوس نه کوي مور تپوس نه کوي مشر تپوس نه کوي که تپوس دې کې نو دا دوباره چې کوم دی نو داغه تربیت تا په دې حشان سره کړی چې هغه دوباره چې کوم دی نو تا درنیږي نو حقیقت دا ده چې دنیا دا ډیره بې حیايي طرف ته تللی ده ډیره کمزوري طرف ته تللی ده یو دور خدا سیو چې مسلمانانو د حیا لمن نیولې وه د فحاشۍ نه ډېر لرې پراته وو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم کې داسې حیا وه لکه څنګه چې په یو ځوانه نه کې حیا موجود دومره حیا وه په رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو باکره جینۍ کې چې څومره حیا دومره حیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود و دا دور کم طرف ته لاړ حضرت یوسف علیه السلام واقعا قرآن مجید کې الله سبحانه و تعالی ذکر کړی څومره حیادار پاک دامن انسان حضرت یوسف علیه السلام د عزیزی مصر ښځه ده زور شته قوت شته عامه ښځه نه ده حضرت یوسف علیه السلام جوان دی د باچا کور دی عظیمه بنگله ده دروازې بند دي زنانه مطالبه کوي د حضرت یوسف علیه السلام نه هیڅ قسمه سره رکاوټ نشته دی و حضرت یوسف علیه السلام پاک دامنۍ ته ګوره قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي یوسف علیه السلام وی د الله په ذات باندې پناه غواړم ستانه ته چې د کم کار د پاره ما رابلې زه دې کار ته نه در نږدې کېږم همت یې وکړو کوشش یې وکړو دروازې بندې دي لټ دي یوې دروازې له ورځي الله سبحانه وتعالی ورته کولاوي بلې له ورځي بله ورته کولاوي بلې له ورځي بله ورته کولاوي حتی تر دې پورې چې د بنګلې نه بهر ته راوځي د محل نه بهر ته راوځي څه وجه ده کوشش یې وکړو په ځان یې کنټرول وساته الله سبحانه وتعالی ورته لارې کولاو کړ پاک دامني په ځای باندې پاتې شوه په حیا او په عزت کې پاتې شوه نو چې کوم یو انسان د خپل حیا خیال ساتي د خپل پاک دامنۍ خیال ساتي الله سبحانه وتعالی بند لارې هغه ته کولاوي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور دی یو نوجوان دی ډیر خوبصورت دی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کله مسجد ته راځي دا نوجوان ني په عبادت باندې ډیر خوشحالي یو پیر دا نوجوان راغې مسجد ته د مسجد نه چې واپس ځي په لاره کې یو زنانه ولاړه ده خوبصورته او دته یې आवाज وکړ نوجوان ته چې راشه زمونږ کور کې څوک نشته دی څه ضرورت دی هغه ضرورت ته سر ای پاک دامن نوجوانو با حیا نوجوانو دی ورغې وی چې د خور بس کاری هغه کار به ولزه وکم دی چې ورغې په د پسې دروازې بندې کړې او دی کېناو او د خپل حاجت پوره کولو مطالبه یې وکړه دا نوجوان اکا بک حیران شو چې زه اوس څه وکم د وتو لار خو نشته دی ډېر ځان د خلاصولو دپاره ډېر کوشش وکړو خو د وتلو څه لار نشته دی د ذهن ته یو آیت مبارک راغی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا دا آیت د ذهن ته راغی چې کله د شیطانانو یو جماعت پتا باندې حمله کوي او په داسې یو کس باندې حمله کوي چې هغه د الله نه یریږي هغه ته الله یادیږي الله کله درته باندې شیطان حمله کوي په داسې یو کس چې هغه تقواداري د الله نه یریږي نو هغه ته فورا په هغه ټیم کې الله را یادي دته الله را یاد چې الله ورته را یاد شو نو د एकदम پریوته او بهوشه خو د دینه مخکې د بهوشۍ نه مخکې د زنانه دی الک ته وی د نوجوان ته
چې ته زما د حاجت پوره کا، کچرې نه پوره کې نو زه به ګورې په دې ټوله علاقه کې دا خبره خوره کما چې دی په ما پسې دلته کې راغلی او زما عزت یې اغسته. نوجوان دا آیت ذهن تراغه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. کوم خلق چې د الله نه یریږي او کله شیطان په هغه باندې حمله کوي نو دته الله را یادي. د په دغه ټیم باندې بهوشه دی ډېرې اوخوځه او راوخوځه او خادم یې راوغوښتله خو دی راپانه سیده دوانو د لاس او د خپونه ونیو اقه کور ته یې ویوړ چې د کوم کور و دی چې هغه کور ته یې ویوړ پروت دی. دوباره په هوش کې راغی خپل پلار نه تپوس ته پلار وکوي ولي د ورته دا پوره قصه وکړه داسې حالت په ما باندې تیر شو. بیا یې دقه آیت وي ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا چې په دویم ځل دا آیت وي یو چغې وواله او استفاضې باندې وفات شو. سحر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی منځ وکړه د خلکو نه تپوس وکړه دلته به یو نوجوان و نوجوان مې ونه لید. لارې پاسېد وی حضرت پرون د هغه سره داسې معامله راغلی ده او هغه وفات شوی دی مونږ ښخ کړی دی پلانکي ځای کې دفن دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی د ځان سره څو کسان سره کړه لاړ د هغه قبر ته او آیت مبارکه تلاوت خاف مقام ربه جنتان چې کم کس د الله سبحانه وتعالی نه یریږي د دې کس دپاره الله سبحانه وتعالی 2 جنتونه تیار کړي دي. د دې بنده دپاره په دې قبر کې چې پروت دی الله سبحانه وتعالی 2 جنتونه تیار کړي. چې کم خلق د خپل حیا خیال ساتي د خپل عزت خیال ساتي الله سبحانه وتعالی هغه خلق محفوظ کوي. او د کوم خلکو چې پروا نه وي د دې مثال داسې دی زمونږ که نارینه یو که زنانه نن سبا یو وبا خوره شوې ده د سره نه بې حیایۍ ته څوک هغه توجه نه ورکوي. یاره زما دا لور ده او زما دا خور ده زما دا کور والا ده دا بې حیا کارونه کوي دا به آخر څنګه منع کېږي. زمونږ علاقې خو الحمدلله محفوظ دي څه ناڅه محفوظ دي. اوس چې د موبایل دا کم زور شروع شوی دی نو دا به هم په لپیټ کې راځي. الله دې مونږ وساتي. د موبایل یو خبره خو به زه مسافر ورونو ته وکړم د کور نه ورته رینګ وشي مور یې ورته رینګ وکړي دا هلک غټ شوی دی او دلته د موبایل ضرورت دی او غټ موبایل ورله راولېږي. چې غټ موبایل ورله راولېږي نو دا ماشوم بیا په دنیا کې چکر لګوي. دی ناس په کور کې دی خو دی ګوره چکر په ټوټل دنیا کې لګوي ټوله دنیا دی ګوري. او د غیر خو کار داره چې دا فحاشي او دا عریاني دی موبایل ته راواچوي چې زما نوجوان مسلمان په هغې باندې کمزوری کړي د هغه بیړه په دې باندې غرقه کړي. اوس ته د خپل ماشوم نه څه خبرې چې دا ماشوم دا موبایل په کومې طریقې سره استعمالوي. د کمره جدا ده د بستره جدا ده د سر پټ کې او موبایل کولاو کې د څه ګوري دننه د په کوم ځای کې چکر لګوي د فکر او سوچ کوم ځای کې دی. همدغه وجه ده زمونږ دا خاندانونه ولې تباه او برباد زمونږ ښې کورنۍ ولې بې عزته شوې ولې د هغې صادر هغه اوچت شو د هغې هغه عزت او هغه قوت ولې ختم شو. د دې وجې نه ختم شو چې مونږ په خپل کور کې په خپلو زنانو په خپلو کشرانو باندې ګورې فوکس نه دی کړی مونږ په هغې باندې چک نه دی ساتلی هغه مونږ د خپل نظر لاندې کړي نه دي. یو دور خو داسې و چې مشرانو به د خپلو کشرانو په داسې شان سره تربیت کاو. شیخ زکریا رحمت الله علیه فرمایي چې کله به زه په صف کې ولاړو ما د چا سره به د مازدیګر په مونځ کې به صف کې ودرېدم او د ماښام په مونځ کې به بیا د هغه هلک سره زه ولاړم نو پلار به مې راوغوښتمه تپوس به یې کاو چې د دې هلک سره ستا څه تعلق دی چې 2 ځله اوسه ته په صف کې ودرېدې. ځکه خو د الله پاک دومره لوی کار اغوستی دی
تربیت شوی او تربیت. نو دغه مسافر ورونو ته زه دا یو التجا کوم، درخواست کوم، خپلو ماشومانو له موبایل مه رالیږئ. ماشومان په دې مه عادت کوئ، د دوی زندګي مه بربادوئ. څومره خلک دی بې حیایي خوره کړه، الله سبحانه وتعالی ذلیل او رسوا کړه، الله تباه او برباد کړه. دا تاسو چې دا وینئ په دې موبایلو کې او دا اورئ د خلکو نه دا بې حیایي چې چا خوره کړې ده، د دې زنانو اولنی کردار خو تاسو ته ښکاري چې دیو دا چل وکړو، دا چل وکړو، دا چل کوي او پلانکي فلم کې دا چل دی او هغه چل دی. خو د دیو په آخري وخت باندې سوچ وکړئ چې الله سبحانه وتعالی کوم ځای ته دی رسولي. تاسو به ډېرې لیدلې دي چې زنانه چې خپله حیا یې برباده کړې ده، الله سبحانه وتعالی په ژوند تنګ کړی دی. دا څومره دمان تاسو وګورئ، دا څومره بې حیا ښځې وګورئ، د دوی یو واده ټینګېږي، نن د یو سره واده کوي، سبا د بل سره واده کوي، طلاق راغلی، څوک یې د ځان سره نه ساتي. په قسمه قسمه عذابونو کې په دنیا کې الله سبحانه وتعالی دوی اخته کړي، په کم عمرۍ کې الله سبحانه وتعالی د دنیا نه دوی رخصتوي. دا ولې؟ دا د قرآن مجید آیت دی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. کوم خلق چې په دنیا کې په مسلمانانو کې بے حیايي خوري، مسلمانانو کې بے حیايي خوري، الله سبحانه وتعالى ارشاد فرمایي لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. عذاب څوک ورکوي؟ الله ورکوي. وتعالى ارشاد فرمایي دی خلق تبزه په دنیا کې هم سخت عذاب ورکوم او په آخرت کې به ورلم سخت عذاب ورکوم. یو دور خداسي زمونږ زنانه به چا د سرې نه لیدې نه، د مسلمان د کور د زنانه به پته لګېده چې دا د مسلمان لور ده، دا د مسلمان کور والا ده. نن دی فیسبوک ته، دی موبایل ته، دی یوټیوب ته او دی ټیک ټاک ته ښځې راوتې دي او یقین وکړه د پردو سړو سره لګیا دي. دا د سر نه پروا نشته دی، څوک پیژني نه چې دا د مسلمان لور ده که دا د کافر لور ده. دا تمیز ختم شوی دی. بې ادبي د ما پې دومره حده پورې معامله تلې ده، څوک موبایل نشي کولاوالی. اول چې ستا استقبال کېږي نو په ښځه باندې به کېږي، نیک څه پکې هم نشي کتی چې کولاوی نو هغه به چې کوم دی نو ستا استقبال به زنانه کوي او هغه به داسې زنانه چې هغه به برهنه. مسلمان کوم ځای ته لاړ؟ استاد مولانا عبدالرؤف غزنوي مدظ الله العالی هغې به فرمایل چې معاشرت دې ځای ته ورسېده چې مونږ وایو چې د خپل نظر حفاظت وکړو. اوس غواړو چې د خپل نظر حفاظت وکړو، کېدی نشي د نظر حفاظت. موبایل خو به جیب کې کېدی بند به کړي، خو په روډ باندې ځې ډرایوینګ به کې غټ بورډ یې درته لګولی دی، اشتهار یې خپل په ښځه باندې کړی دی، د هغې نیم جسم چې کوم دی نو ښکاري. نظر به ښکته ساتي، د مؤمن دپاره خو حکم دا دی. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه اوچت صحابي تیر شوی دی او داسې نږدې صحابي دی د جنگ احد په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته دی ولاړ دی او رسول الله مبارک به غشي راغسته او دلی به یې ورکول او د ده متعلق رسول الله مبارک ارشاد وفرمایه ارمی یا سعد فداک ابي و امي. اے سعده غشي ولا زما مور او پلار دی په تا باندې قربان. داسې لوړ صحابي دی. په یو دور کې د جهاد دپاره لاړ او هغه مقابله چې کومه وه نو هغه د عیسایانو سره وه. دا کوم ورځ چې مناویږي دا نن 14 فروری دا ویلنټاین ډے، دا هم د عیسایانو اصل کې تهوار دی او دا ویلنټاین دا چې کوم دی نو د عیسایانو د کیتولیک چرچ یو پادری دی، د هغه په نوم باندې دا شیز مناویږي. نو د غیرو دا سازش دی چې د مسلمان نه یو څیز واخله،
حیات واخله دی به کمزوری، دی به بزدلی، د ده د زړه نه به ایمان وځي. نو د عیسایانو دا کردار د هغه وخت نه را روان دی. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هغه روان دی. نو دغه عیسایانو دا پوزیشن جوړ کړو، طریقه کار دا جوړ کړ چې مسلمانان مونږه هغه دباوو، دیو امپسایز کو. نو د دې لپاره یو سیز دی چې بازار ته ورته بربنډي جنکۍ راوباسي، چې کله د دیو په هغې باندې نظر لګي د دیو ایمانی جذبه به کمزوري کیږي، ختمیږي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې کله هغه بازار ته ورورسېد نو څه ګوري چې دا جنکۍ راوتي دي، ځان یې ښکلی کړی دی چې مسلمانانو په نظرونو کې څه ناڅه مونږ طرف ته میلان پیدا شي او د دوی جذبه کمزوري شي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړ چې د قرآن حکم دا دی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، چې پیغمبره مؤمنانو ته ووایه چې دیو د خپل نظرونه ښکته ساتي، د خپل شرمګاه د حفاظت وکړي. مسلمانانو نظرونه ښکته وساتي. د هغه بازار نه تیر جنګ یې وکړ. کومو خلکو چې دغه ښځې راویستې وي د مسلمانانو د شکست لپاره، هغه جنگ هغې وګاټه. الله سبحانه وتعالی ورته اقه زنانه، اقه خوبصورته ښځې په مال غنیمت کې میلاو کړه. یو صحابي نه بیا چا تپوس وکړ چې تاسو په دې ښار باندې تېرېدئ، په دغه ښار کې ډېر اوچت اوچت بیلډینګونه دي، تاسو نظاره وکړله که نه؟ هغه ورته وایي خدای شته دی که څه مې لیدلي، صرف ځمکه مې لیدلې ده او بل څه شی مې نه دی لیدلی چې بیلډینګونه دي او څه دي. نظر مې خپل ښکته ساتلی. نو کومو خلکو چې د حیا خیال ساتلی دی الله سبحانه وتعالی چرته نه دي خراب کړي. کومو خلکو چې بې حیایي خوره کړې ده، زه دغه خلکو ته هم وایم زموږ مسلمانان وروڼه دي په دې ټیک ټاک باندې راځي ګیمونه کوي، د څه دپاره خپل جسم ښکاره کوي. ته به مرې نه، ته به سبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته پیش کېږې نه، ته به سبا دا نه وایې چې زه د پیغمبر امتی ما، ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د شفاعت امیدوار نه یې. ته به سبا الله ته څه جواب ورکې؟ ته چې دا پردی زنانه په هغې باندې قسمه قسمه کارونه کې. نو زما د پیغمبر حکم خدا دی چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله وفات کېږي نو خپلو ملګرو ته دا حکم کوي چې کله ما د کور نه وباسئ نو زما د جنازې په کټ باندې به لرګي ودروئ چې صادر پې کم خورېږي چې هغه زما د وجود نه اوچتي، چې هسې نه چاته دا پته ولګي چې د فاطمې جسم چې کم دی نو د هغې سایز دومره. زه خو د هغه سړي زوی ما، زه خو د هغه زنانه اولاد ما. سبا به د الله سبحانه وتعالی مخې ته څه پیغام ورکې؟ په مونږ خو مرګ را روان دی. نوجوانه ستا نه که څوک خبر نشي خو د الله سبحانه وتعالی ذات خو ګوري که نه. که ته په کمره کې دن نه یې، تا لیټ بند کړی دی، ستا پلار نه ویني، تا مور نه ویني، تا ملګری نه ویني، تا ته خو رب ګوري که نه. یو بزرګ ته یو زنانه راله، ډېره خوبصورته ده، د هغې نه څه التجا وکړله. بزرګ په کمره کې ناست دی، ډیوه ورته بلیږي، یوه ګوته یې ډیوې ته ونیوله. اصل کې دا زنانه د دې لپاره راغلې وه په هره معاشره کې هر قسمه خلک، دا ډېر لوی بزرګ و په یو دور کې. نو د دې بزرګ د بدنامولو دپاره په علاقه کې څو کسانو مشوره وکړله چې دا زنانه به تیاره کړو، دا به ورولېږو او دا بزرګ به په دې باندې مونږ بدنام کړو. دی په عبادت باندې و ناسو، دا زنانه راله ده ته یې ووې ماله د شپې ځای راکړه، زما ځای ورک دی نشم تلی او سهار به بیا زه ځم. بزرګ یو پیر منع کړه، بیا یې منع کړه، خو دې چې ډېر اصرار وکړ زنانه یې راوسته، یو پرده یې وتړله او دغلته کې سمله څادر یې پرې واچاو او دی په خپل عبادت کې مصروف شو.
اوس زنانه خو د دې دپاره راغلې وه چې بزرګ بدنام کړم، دې ځان ته ډیوه لګولې وه. بزرګ په زړه کې هم انسان کمزوری دی، په زړه کې لږ خواهش پیدا شو، دا یوه ګوته ډیوې ته ونیوله، اور دی که نه، او دې ګوتې ته به یې وي ګوتې که ته دا اور برداشت کولی شي نو ټیک ته زه به دا کار وکړم. بیا به یې دا ګوته دې خوا کړه چې وبه سوځېدله، بیا به یې دا بله ګوته ور وخوا کړه، تر دې چې دا 10 واړه ګوتې ځان له وسوځول. سهار شو جینۍ دې تپوس وکړه، وی ته بېګا د ځان سره څه مشغولېدې او دا ټولې ګوتې دې ځان له وسوځولې، دا ولې؟ وی زما په زړه کې به لږ میلان پیدا شو، نو ما به دې خپلو ګوتو ته وي چې ای ګوتې ته خو یوه ګوته او دا د دنیا اور دی او د آخرت چې کوم اور دی، د جهنم چې کوم اور دی، دا صرف 80 حصه ده، 70 حصه یې ده، هغه خو د دې نه په 80 چونده تیز دی. که چېرې دې اور ته ته ټینګېدی شي نو صحیح ده، دا کار به زه وکړمه. سحر شو او ځان له مې به دقه څیز باندې دوکه ورکړله. زنانه توبه وویستله او د دې کار نه چې کوم دی نو هغه خلکو سره هم توبه وویستله. دومره پاک دامن خلک تیر شوی، دومره پاک دامن خلک تیر شوی. ای نوجوانه، ته د یو زنانه دپاره خپل ایمان خرڅې، ته د ټکو روپو دپاره خپل عزت نیلام کې، ته خپله حیا بربادې، ته د مسلمانانو هغه لویه ورثه خرڅې د څه دپاره؟ لږ ګفټینګ دپاره، د لږو روپو دپاره، د لږو پیسو دپاره، د لږو ټکو دپاره. زمونږ مشران خو داسې تیر شوي دي. یو بزرګ دی امام یافعي رحمت الله علیه، هغه یو کتاب لیکلی دی روض الریاحین فی حکایات الصالحین. نو د مالک بن دینار رحمت الله علیه متعلق لیکلی دي چې دی په یو کلي باندې تیرېده. نو پخوانه زمانه کې به د دې زنانه و میله لګېده، زنانه به خرڅېدې، وینځي چې به یې ورته وي. نو دی په یو کلي باندې تیرېږي، یو زنانه د ډېره خوبصورته ده او خلک ورته ګیر چاپېره دی نیلام کېږي، څوک یو قیمت وایي، څوک بل قیمت وایي. د مالک نه یې تپوس وکړه، د مالک بن دینار وی ته د دې څومره قیمت وي؟ نو هغه مشر یې ورته وي چا چې زنانه راوستې وه، وی د دې 2 لکه درهمه قیمت ویم زه، 2 لکه درهمه. وی ښه، وی زه خو دا په 2 د کجورو په اډوکو باندې هم نه اخلم، په 2 کجورو په اډوکو باندې هم نه اخلم. وی ښه، په ده پسې یې وخاندل او د چې تېر شو ولاړ. چې کله دا میله ختمه شوه نو دغه ښځه د خپل مالک ته وایي راځه د هغه بزرګ خواله ځو چې څنګه یې په ما پسې دا خبره وکړه چې د 2 کجورو په اډوکو باندې تازه نه اخلم، زما د حسن او جمال ته وګوره او د دې ملنډې ته وګوره. دا لاړه د مالک ابن دینار رحمت الله علیه کور ته او ده ته وی تا زما د زنانه ته ولې داسې خبره کړې ده، دا سپکاوی دې ډېر کړی دی؟ وی اوس یې هم ویمه. وی دا ولې؟ وی ځکه چې په دې کې عیبونه ډېر دي، ستا په دې زنانه کې راته چې ډېر قیمت وی، په دې کې عیبونه ډېر دي. وی څه عیبونه دي پکې؟ وی ګوره، که چېرې دا سر ونه وینځي، سر کې تیل وانه چوي نو په دې کې سپږې کېږي. که چېرې دا مخ ونه وینځي نو دا مخ څخه کېږي. که چېرې دا خپل ویښته لرې نه کړي نو دا بدرنګه ښکارېږي. که چېرې خپله صفایي ونه کړي نو د دې نه څخه بوی ځي. او که چېرې دا په یو ځای کې بول او براز وکړي نو څوک ورته خواته ټینګېدی نه شي. او که چېرې دا مړه شي او خښه شي نو دا اډوکي ریزه ریزه د سرې نه څه قیمت نه. د دې وجې نه زه صرف په 2 اډوکو باندې د کجورو دا اخلم، د دې خو نور څه قیمت نشته. وی ښه، وی اوس زه تا ته یو بله سودا ونه ښیم؟ مالک ابن دینار ورته وایي وی وښایه، ولې نه؟ وی سودا ډېره لویه ده او قیمت یې ډېر کم دی. وی څه سودا ده؟ داسې زنانه ده چې هغه خپله لوپټې له چک ورکي نو د هغې د لوپټې خوشبو دومره ډېره ده چې په ټوله دنیا کې خوشبو خورېږي. هغه چې خپله لیچه او خپله سنګل ښکاره کي نو نور د هغې نه شرمېږي. او هغه داسې زنانه ده چې هغه کله په تیاره کې خپل غاښونه ښکاره کي نو د هغې چمک داسې دی چې دا پوره دنیا به ترې روښانه شي. او هغه داسې خوبصورته زنانه ده چې د هغې په دې اډوکو کې د دغې اډوکي ګودا دننه
هغه مغز ښکاریږي، دومره صفا زنانه ده، د شیشې نه ډېره زیاته ښکلې ده. او هغه داسې زنانه ده چې هغه کله قدم واخلي نو د هغې په یو قدم کې 80,000 نخرې پرتې وي. او هغه داسې زنانه ده چې کله هغه وخاندي نو پوره دنیا د هغې د غاښونو د چمک د وجې نه روښانه شي. او هغه داسې زنانه ده که چېرې خپل یو ویښته دنیا ته راښکاره کړي نو د دنیا دا ټول حسنونه، خوبصورتۍ، جمال دا ټول به د هغې مخې ته پیکه ښکاره شي. داسې زنانه ته ونه ښیم قیمت یې کم دی؟ وی ولې نه؟ وی ها زنانه حور عین دی، د قیامت په ورځ به مسلمان ته میلاویږي. وی قیمت یې څه دی؟ قیمت یې دا دی چې د شپې ودرېږه، 2 رکعته نفل وکړه، الله ته په خپلو ګناهونو باندې اوښکې توی کړه، دا ستا په نصیب باندې ورسېږي. مسلمان خپل کار پرېښودی دی. زمونږ کار حیا له ترجیح ورکول دي، حیا له ترویج ورکول دي، پاک دامني ښکاره کول دي. چې کله دا پاک دامني ښکاره شوه الله سبحانه وتعالی به مونږ مقام ته رسوي. تر څو پورې چې بې حیایي موجود وه تر هغه وخته پورې ګورئ مسلمان هغه مخکې په تګ باندې نشي تللی. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق اخري خبره کومه. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق راځي ورځ ولاړو نیو هلک ته واشروم نه راووت نو دغه جانګې اغوستی و. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل سترګې پټې کړې. په هر دور کې په مولیانو پسې خلک خبرې کوي. نو یو کس پې اواز وکړ وی امام صاحب دا ړوند د کم وخت نه شوې؟ دا ړونه د کم وخت نه شوې؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته ډېر لوی جواب ورکړ. وی زه ړوند د هغه وخت نه شوم تر کم وخت نه چې د دې نوجوان نه حیا کوي. د دې نوجوان نه چې تر کم وخت نه حیا لاړه په هغه ورځ باندې زه ړوند شوم.